په دې چې چړه راښکې شوه د دې ګوتې زخمي شوي دي چې دا ماشومان اواز کوي د دې قبر نه اواز راځي لکه ګل د دنیا باغ ته هم راغلی ما خاندلې قدرې نه و خزان راغی چې په دې چړې راښکې شوې دې به کم اوازونه کړي د دې ماشومانو ګوتې زخمي دي ګوتې په دې چې چړه راښکې شوه د دې ګوتې زخمي شوي دي د دې ماشومې بچې ډېرې نه دي زخمي د دې مشر زویه ډېرې زخمي دي ته به دې پلار ته څه نه ویلې ته به کوم الفاظ د خولې نه رایښ کړي چې بابا کومه مرۍ د ښکلېدو لایق وه کومې شونډې د ښکلېدو لایق وې دا بېچاړه یخې ده په وینو کې مې سره کې ولې را باندې چاړک دی ما څه ګناه کړې ده اوس خو به زه شکایت کوم د خدای دربار کې ازمکې به جړلي اسمان به جړلي الله به څومره خفه شوي په دغه ساعت کې دا د سیف الاسلام بچي نه دي مړه دا د هر پښتون په مخ سپېړه ده دا د هر پښتون بچی نن مړ دی منګه صرف الفاظو ته ځو تر الفاظو به نه ځو دا خپل کلمات او الفاظ او دا خپل گفت و شنید دا به عمل ته بوزو داسې څه ماجره راله چې دا سیف الاسلام یې په دې مجبوره که چې هغه ګلالي ماشومان بچي چې د هغې دپاره یې مزدوري کوله او بیګا د شپې لګیا دی او د خپل بچي حلالي اگر چې د ده کور والا خفه وه د 11-12 ورځې ناسته وه نوره مسله به هم کور کې آیي یا بني خو په هغې جرګې والا ستړي شوي دي منتونه یې ورته کړي دي د دې دا تاڼه کې اف آی آر پورې خبر راغلی ده او جرګې والا پکې ستړي شوي دي ان تر دې پورې چې دی د خپل سخر په خپو هم پرېوتی دی چې یو سړی چاله په خپو پرېوځي خو دا د دې نه نوره کمزوري خو نه که نه چې په خپو دله پرېوتم نو عزیزانو دا منو چې دا زمونږ اجتماعي کوتاهي